نرازی آغتا سینتن پرکانی، سینتن پرکانی آغتا نرازی آغا اللہ تا ولا نوم او نور تا خوب رازی یو پرکانے او یو خوبی پرکانا ستا میں لکی گی سینا اغیتا میں لکی گی چیو انسان حواس او شعور دا کار کئی او سترگی پڑی دیتا میں لکی گی پرکانے او بل خوب خوب کی دی انسان احساس ہر سو دی سم کار نہ کر لکه ځان حالاتو کو رائے گا یو سره چې ودی او جہاں خوب زوروری یا عام طور باندې یو سره ودی چاہو دی هغه ته هیڅ پته نه لري نو هغه احساس هم ختم کڅوک سکه او سنه کوي هغه ته پته نه لري سو هغه ته پته نه لري یو دې پرکانی نو پرکانه کې انسان تاسو په کتري کړه دا سره وګوري کله دا سترګي ولګي نو بیا پاس دیتا لگی کی پرکانے دا پرکانے ہم اللہ تنرازی او خوب ہم اللہ تنرازی وز دا پرکانے دا دی انبیاء علیہ السلام خوب دی انبیاء علیہ السلام تا بچے خوب راتو نو آغا خوب نو لکا کم خوب چی منگ ترازی انبیاء علیہ السلام خوب پرکانی والا خوب با زکر دی انبیاء علیہ السلام اغیب چکلا اودو نو آغا او دا کیدو ٹیم کے ہم یاغی زرب مکمل کار کو یاغی دماغ و داغی احساس با مکمل کار زکا انبیاء علیہ السلام چے ادنگی یاغی او دست نماتی او دی انسان او دست عام طور مانی چے او سڑے دے او آغا مانی خوب راشی نو برا نلمنگ ماخامو مدیس ویلو پیغمبر علیہ السلام سب فرمائی چکل تاسو دی خوب نپاس ہے نو بیا خپل دا لاسونه مخ کې وینځي چې هغه لاسونه انزل مخ کې تاسو په لوخي کې هټاونه کوي یعنی دا لوخي کې وبدي دا بخرات هغه وجه صلی الله پیغمبر اسلام لا تدري اين باتت يدك تاسو ته پته نشته چې شپې تاسو دی لاس کم ځای کې ټیم تیر کړي یعنی دا لاس په کم ځای باندې استعمال شوی دا پته نه کې په خوب کې لہذا ته چې سار پاسې نو یو غستا او دس مات او دس نا غبه خبره داستان اسوم سخادي یو خوی کنا او دس دی انسان مات شي راغه ورګه خبره او دیاغه نه غړه خبره هغه موږ ته پیغمبر اسلام کولا هغه دا چې تاسو د الله سری دم سخادي یا د مخ کې دا وینځ بیا او دسو کوي د دې نه غړه خبره نو په عام انسانانو کې او په پیغمبرانو کې دا فرق پیغمبران چې کوم خوب راځي هغه پرکاري او دا څنګه خلک اوس موجود دي په دې وخت کې هغه دا خبره کله کوي چیرې سره او دسو کې نو دا آسان کا هغه مثال په تور باندې هوا خارج شنو دی هغه او دس نه مات دا خبرې دي خلکو ځان نه شروع کړی دي نو هغه کولی ته ځان چې کوم دې سشي غني اته کوم کیسه ده چې لکه په دې معنی او دس نه ماتي دا ټول شیزونه دي پدې معنی او دس ماتي دا خبره صحیح ده په حدیث کې او په فقہ کې دا خبره مذکور ده چې سبیلین نه چې او شی وزینو باغې معنی او دس ماتيږي سبیلین مطلب سره دوه لارې یو لار د ورکو بولو ده یو لار د هټو بولو نو دا راځي چې په دې دوه لارو کې یو لار نه څه خارج شو داغه په وجماني او دس مات لیکن کته دا وای چې صرف په دې معنی او دس ماتيږي او د دې نه علاوه نه ماتيږي نو بیا د یو انسان د جسم نه چې وینه وځي باغې باندې خطوه چې او دس مات شو نو بیا دلته ولې او دس مات بیا دا چې یو سره دی بیا هغه د جسم نه پیپ وته ا پیپ هم باغ لار نه وته هغه د لاس ته وته ته بیا ولې وای چې یو دس مات شوی دا ګندګی ده او دا شان چې دا هوا خارج شي مستاو دس مات دا غریبانان دومره بیادب دي دومره بیادبه چې د دې د منظورم ټول چې دي دا بغیر د اودس نه کوي او بغیر د اودس ته مسکیږي نه چې نه کېږي دا آسان غریبانان محروم په دې دنیا کې ګرځي